د دواړو جهانو سردار مبارک چې کله مکې مکرمې ته راغی او مسجد حرم ته رسول الله مبارک داخل شو، نو لومبې د دواړو جهانو سردار مبارک د بیت الله طواف وکړ او تیره جمعه مې درته ویلي و د طواف نه پس د عثمان ابن طلحه نه د بیت الله چابیانې واغېشتې. رسول الله مبارک بیت الله ته وردننه شو او بیت الله کې چې کوم بوتانو هغه بوتان یې مات کړل. یو بوت پکې ولاړو د حضرت ابراهیم علیه السلام په شکلو، بل بوت د حضرت اسماعیل علیه السلام په شکلو، او د جوارې چې کوم غشي و نو هغې بوتانو له په لاس کې ورکړي او دوی به وی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا جواری منګه تاغوی خولی ده. د دواړو جهانو سردار مبارکو فرمایل چې دا بوتان د هر چا په شکل دي، دا مات کې او الله دې دوی هلاک کړي، نه ابراهیم علیه السلام او نه اسماعیل علیه السلام نه دا جوارګرو او نه هغوی جوارګري خولی ده. بیا بیت الله شریف د زمزم په اوبو باندې ووینځه، رسول الله مبارک پکې مونځ وکړو، بلال رضی الله عنه ورسره و، اسامه رضی الله عنه ورسره و، دعاګانې پکې وکړې. بیا د دواړو جهانو سردار مبارک چې کله د بیت الله نه راوته نو حرم د خلکو نه بلکل ډکو او خلک په دې انتظارو چې د دواړو جهانو سردار مبارک به خپلو دشمنانو سره څه کوي او مجرمانو سره به څه کوي. ځکه د دغې مکې مکرمې نه چې د دواړو جهانو سردار مبارک مدینې منورې ته تللی دی، د مکې مشرکانو تنګ تکلیفونه ورسول نو لاړ. هغه خلک چې د دواړو جهانو سردار مبارک ته به یې په لارو کوڅو کې ازغې چول او غنې به یې ورته اچولې، هغوی سره به څه کوي. هغه خلک چې د دواړو جهانو سردار مبارک به په لاره تېرېده او پاک پیغمبر مبارک باندې به یې د پاسه خځلې اچولې، هغوی سره به څه کوي. هغه خلک چې رسول الله مبارک باندې په کاڼو ګزارونه کړي دي او د دواړو جهانو سردار مبارک نیوینې بیولې د هغوی سره به څه کوي. هغه خلک چې بلال یې په ګرمو شګو باندې سملولی دی او په سینه باندې وله ګټې ښودې وي، هغوی سره به څه کوي. هغه خلک چې حباب رضی الله عنه ته د اور سکاره په ځمکه باندې واچول او حباب رضی الله عنه به په هغې باندې سملو او د هغه د پاسه په سینه باندې به ودرېدل او د هغه د ملا وازګې به ویلې شوې او هغه سکاره به یې مړه کړل، هغوی سره به څه کوي. هغه خلک چې ابوذر رضی الله عنه یې راوپرځوي او بېهوش یې کړ، هغه خلک چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې مرګ له و چې بېهوشه پروت، هغه سره به څه کوي. د پاک پیغمبر مبارک لور زینب دی چې مدینې منورې ته هجرت کو نو حبیر یو ظالم راغی او دی په نیزه باندې وواله، دا په یو ګټه باندې را پرېوته او د دې عجز حملو هغه حمل ځای شو، حبیر سره به څه کوي. خلک په دې انتظار و چې رسول الله مبارک سره خو موږ څه نه دي کړی، بدر کې ورپسې موږ تللی یو، احد کې ورپسې موږ تللی یو، خندق کې ورپسې موږ تللی یو، صحابه مو والي ټکولي دي، د هغوی نه هم کورونه نیولي دي، هغه هم خرڅ کړي دي، د هغوی په مالونو هم قبضه اچولې، د هغوی به څه کوي. په دې انتظار دي د مکې مکرمې خلک چې موږ سره به څه کوي. ولې چې یو بادشاه په یو ځای باندې فاتحانه انداز باندې وردن نشي، اخو لوټ مار کوي، اخو بې عزتۍ کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک د بیت الله په دروازه باندې رسول الله مبارک ودرېد او دا ټول خلک د رسول الله مبارک په انتظار باندې دي. د دواړو جهانو سردار مبارک ته ګوره الفاظ د عاجزۍ وی، خطبه وی
لا اله الا الله، لایق د عبادت نشته مگر یو الله دی. د بوتانو عبادت به نه کیږي، د باباګانو عبادت به نه کیږي، د پیغمبرانو عبادت به نه کیږي، د اولیاء الله عبادت به نه کیږي. عبادت به صرف د الله کوي. اغه الله عبادت کوي با چې کم الله ته کم ذات ته 1,40,000 پیغمبرانو پزمکه باندې سر لګولې دي او پزمکه ورته تندې لګولې ده او پزمکه ورته پوزه لګولې ده. د اغه رب عبادت به کوي، د بل چا عبادت به نه کوي. بل څوک د عبادت لایق نشته. اغه ذات چې هغه سره شریک نشته. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک سوی صدقه وعده، الله خپل بنده سره وعده رښتینې کړه. ما سره زما رب وعده کړې وه، ان الذي فرض عليك القرآن لرادوک. الله ما سره وعده کړې وه چې واپس پر دې مکې ته راولم. دا بدر باندې فتح کومه هغه ذات چې خپل بنده سره وعده رښتینې کړه. ونصر عبده، او د خپل بنده امداد یې وکړ. دا نه وی چې ما سره خو 10,000 صحابه کرام دا د مدینې منورې نه راله او مکه مونږه فتح کړه. نه، هغه الله چې خپل وعده رښتونې کړه، هغه الله چې خپل بنده سره امداد وکړ. ګوره ټول د عاجز الفاظ دي. نن سبا زمونږ انداز ته وګوره چې کله خبره شروع شي، ما خو دا وی خو زمې ونه منل، ما خو ورته دا وی چې داسې وکړه نو خبکار یې وکړه نو ځکه کامیاب شو. ما خو وی که یو هلک سکول کې نمبر زیاتی والی، یو ماشوم سکول کې نمبر زیاتی والی، اخبار والا راشي او د هغې نه انټرویو لی، ما به کار کو، ما به شپه شوګیره کوله، ما به کتاب کته، ما به خوارې کولې، ما تکلیفونه برداشت کړي دي. دا څوک هم نه و چې دا د عظیم الله احسان دی. خوارې ډېرو خلکو کړی وې، خو دا د عظیم الله احسان دی. د دواړو جهانو سردار مبارک عبده لفظ وی. دا هم نه وی چې خپل رسول سره وعده رښتینې کا. عبد الله زه دې بنده یم. او واقعي رسالت الله هغې چاله ورکوي چې هغه کې کامل عبدیت وي، هغې چاله الله پیغمبري ورکوي. او بیا رسول الله مبارک سوی وهزم الاحزاب وحده، هغه ذات هغه له شریک نشته چې د ټولو ډلو د کافران له په یوازې شکست ورکړی دی. الله دا شکست چې تا دې ډلو له ورکه، پروردګاره دا وله ما نه دی ورکړی. رب العالمین دا شکست دوی له تا ورکه. تا څونه د عاجز الفاظ دی. قسم په الله کې عاجزي راله، نظام به برابري برابر. مونږ خلکو کې لوی ده، مونږ کې تکبر دی. ځان خاورې کا څه به درنه جوړ شي، او چې ځان دې خاورې کړي نه نو اسم تا نه جوړیږي. بیا د دواړو جهانو سردار مبارک نورې خبرې م کړې دي. مشرکان هم ورته ناستي، صحابه هم ناستي. بیا سوی ثم قال، وروسته بیا وی یا معشر قریش، ای د قریشو ډلو، ما ترون انی فاعل بکا، ستاسو څه ګمان دی چې تاسو سره به څه کوم؟ ځکه تاسو ته خو پته را که نه، دی خو ورته ونه وایي چې تاسو څه کړي دي ما سره، خو ستاسو په ما باندې څه ګمان دی چې تاسو سره به څه کوم؟ هغوی ته خو د دواړو جهانو سردار مبارک معلومو، رحمت للعالمین ورته معلومو. قال هغوی وی خیرا اخو خیر و ابن اخو کریم و ابن اخ کریم. تا باندې زمون ښه ګمان دی، منگ سر به خسلوک که تا زمان دیر زیاد عزتمن او خروره، او زمان عزتمن رواری پلار دیم عزتمن دو تم عزتمن وی، زمان پتا باند دیر زیاد خگومن دی. ختم در نکو. د دوالو جهانو سردار مبارک د عام ما پیلان کیسوی قالا لا تسریب علیکم اليوم، نن روز پتاسو باندې ملامت نشتا. نن سبا خو چې منګه مابکول کو وی انتقام خو در ننالما، خود دا کار دی ولی کړی دی.
ملامت کول خو کو کنه دا دی ولې وکړل دا دی ولې وکړل دا دی ولې وکړل د دواړو جهانو سردار مبارک سوی انتقام خو در کناره خو ډیره لویه خبره ده انتقام خو درنه اخلمم نه خو لا تسریب علیکم اليوم ملامت هم نه یې ملامت کومم نه داسې خبرې درته نه کوم چې ستاسو په دې سترګو کې روټمبم او تاسو ملامته شئ تاسو نه ملامته کومه اذهبوا ځئ فانتم الطلقاء تاسو ټول ازاد یې دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه خشته او ښکلي اخلاق د رسول الله مبارک ټول یې ماف کړل یو څو کسانو چې هغوی انتهایی ظلمونه کړي د دواړو جهانو سردار مبارک ویلی وی که دا کسان د له مخې لرالل نو دا مباح الدم دي د دوی وینه تویوي هغې کسانو کې یو کس دا داسې و چې دا عبدالله ابن د هغه نوم عبدالله دی عبدالله ابن هغه نوم یې د پلار رانیر شو نو دغه عبدالله دا مسلمان شوی او دیر چې مسلمان شو نو د دواړو جهانو سردار مبارک صدقې وصولولو پسې لیږلی صدقاتو پسې نو د صدقې اوښانې راټول کړل یو انصاري ورسره او یو ورسره یو غلام نو عبدالله ابن خطل نو د سره یو غلام و یو انصاري صحابي ورسره هغې غلام ته یوې خوراک راله تیار کړ نو چې هغه نه اوده شو عجز چې هغه راغی هغه اودو چې د خوبه راپاسې دوی خوراک ته ولې نه دی تیار کړی هغه غلام یې مړ کړ بیا یې کوز د دواړو جهانو سردار مبارک رانه خبر شو خو ما به قصاص کوي وتښتېد او د صدقې هغه اوښان یې وتښتول نو یو یې غلام مړ که یو یې د صدقې اوښان وتښتول بل مرتد شو او بل د دې وینځې وې او د شاعرو نو د پاک پیغمبر مبارک بدی به بیانوله په اشعارو کې اشعار به وي او د رسول الله مبارک حج به کوله او هغه وینځې به د ده ګډېدې او چې کم ځای به د مکې مکرمې مشرکان ناستو شرابونه به تقسیمېدل په کم مجلس کې دا عبدالله ابن خطل هغه د رسول الله مبارک بدی به په اشعارو کې بیانوله او هغه ډمانې هغه وینځې به یې ګډېدې د هغې نه ډمانې جوړې کړې وې نو د رسول الله مبارک انتهایی بېعزتي کړې وه رسول الله مبارک وی مباح الدم دی دا وجنې د کعبې د بیت الله په پردو پورې ځان ویزان کړی و هغې ځای کې صحابو دا مردار کړ او د دواړو جهانو سردار مبارک وی لږ ساعت د پار رب العالمین زما د پاره دلته جنگ حلال کړی دی تر قیامته پورې به بیا دلته جنگ نی حیوان به هم په امني د دې ځای خوشاک لو ګیاله به هم ګوتې نه وړی هر څه به په امني نو دی یې مردار کړ یو هنده وه چې دې هندې د پاک پیغمبر مبارک تره د هغه د سینې وشلوله او د هغه د اینې روښکه هغې تیروله چکونه یې پې ولګول خو هغه تیره نه شوه او د هغه نه د سترګې روزې پوزه یې کټ کړل او هغې په تار کې واچول او غاړه کې یې واچول او دا پکې ګډه شوه د دواړو جهانو سردار مبارک وی که دا د لګوتو له درله نو دا مړه کې یو دا هوبیر چې مې درته یاد که دا د زینب رضی الله عنه سره چې د کم ظلم کړی وی دا مو وجنې عکرمه رضی الله عنه یادو د ابو جهل زوی د ده نه رسول الله مبارک ډېر زیات تنګ و وی که دې در لګوتو له درغې نو دا مو وجنې نو چې کومو کسانو ته پته وه بعضې کسان هغه لاړل وتښتېدل د ماسپښین د بانک ټیم شو د دواړو جهانو سردار مبارک وی بلال ته وی بلال اذان بکې اینا بلال کم دی وی لبیک یا رسول الله دا الله رسول حاضر ایما وتوی بلال اذان بکه بلال وتوی کم زی اذانو کم وی دا بیت الله دا پاس آواز اذانو کم دا کاپیران د مکې په دې غرونو ورته ناستی او بیت الله د بلال د بیت الله د پاسه او د اذان کې څه وی الله اکبر الله ډېر زیات لوی دی الله اکبر الله ډیر لوی دی واقعي الله ډیر لوی دی هغه الله چې دغه مکه مکرمه رسول الله مبارک له ورکړه
هغه الله چې بلال یې د بیت الله سر ته وخیجو یا خو بلال چې به د الله نوم اخیسته نو دوی په ځمکو باندې راښکه دوی به په سروټکو باندې سملو په سینې به یې ورله ګټې ښودې وې هغه به وي الله احد الله یو دی نن بلال د بیت الله د سر د پاسه ولاړ دی اواز کوي الله اکبر الله ډیر زیات لوی دی وی خوله د مکې د مشرکانو ته که د چا په پلار کې غیرتي را دي شي بلال نن د الله د یووالي اواز د بیت الله د پاسه کوي که د چا پلار مور کې غیرتي راکوز دی کې ځم تاسو خو بلال د الله په نوم باندې والی دی تاسو خو ټکولی دی نن درته د رب العالمین نوم د بیت الله د پاسه علي که د چا په پلار کې غیرتي را دي شي هېڅوک رانلل رونو الله څه نه کوي الله ډیر لوی ذات دی امریکې راواغېسته موږ پټکي ختمو موږ طالب ختمو پټکو والا پسې راواغېسته رب العالمین د مولیانو بچي خو څه کې ستاسو بچو ته م الله پټکي ورپسر کړل ټول په الحمدلله ووایه چې کم ځای کې ګورې دستاربندي وي دا د ده بچي حفظ وکړه دا د هغه بچي په ناظره باندې قرآن ختم کړی دی اسلم جان قاري صاحب ورته پټکي په سر کړی دی وارث خان قاري صاحب پټکي په سر کړی دی نورو ځایونو کې ورته پټکي په سر شوي دي الله وایي دوی پټکي ختموي اورېږه چې نورو پټکو والا هم وله پیدا کړم بالغان ختموي چې نابالغو ته هم ورپسر کړم د مولیانو په کور کې پرېږده چې د امیانو په کور کې پټکو والا را پیدا کړم دوی زما علما ختموي چې د دوی خلکو په دې کورونو کې عالمانې پیدا کړم د امیانو په کورونو کې الله عالمانې پیدا کړي لوڼې ورله حافظانې کړي د پلانکې لور عالمه ته د سړو غم کې رب العالمین د ښځو کې عالمانې پیدا کړي تکړه شه قدرت خود الله دی طاقت خود الله دی د الله طاقت برونو دا منې 314 کسان الله وله څونه غلبه ورکړه ستا په افغانستان کې وګوره که نه د افغانستان خلکو سره جزونه اوسه د افغانستان خلکو سره ټینکونه اوسه د افغانستان خلکو سره ټمبه مې وسه خو چې الله ورسره امداد کو 52 ملکونو لیدله شکست ورکړه امریکا د راخوا تختوله الله ښایي که په هغې وخت کې مې د دواړو جهانو د سردار مبارک امداد کړی دی او تاسو نه دي لیدلی په خپلو سترګې درته ښیم چې شکست وله ورکوم وروسته یې شکست ورکړه که ورنه که طاقت د الله دی الله اکبر الله ډېر لوی دی د بیت الله د سر د پاسه بلال د الله د یووالي اواز کوي تاسو ما سره د الله په نوم باندې څه نه دي کړی ما به وی الله احد تاسو به والم الله ډېر لوی دی یو دی راشئ که چا پلار کې غیرتي ما دې راکوز کړي بلال رضی الله عنه د بیت الله د پاسه اذان وکړ یو څو ماشومان رالل او ولاړ دي د بلال رضی الله عنه نقل کوي موږ ورته پیښې وایو ده به وي الله اکبر الله اکبر نه هغوی به وي الله اکبر الله اکبر یو ماشوم و پکې ابو محذوره رضی الله عنه دا بیا مسلمان شوی دی د دا آواز پکې ډېر زیات خوږ و خشته او دی د 14 کالو نو چې دی غټمو نو د دا آواز به په تیزه راته چې کله رسول الله مبارک د د آواز واورېد او د دې نور یې واورېدله وی دا واړه را حاضر کې بس صحابه ورمنډه کړې ټول یې کلک راونیول ټول راپېدل چې اوس به څه کېږي مونږ خو د بانک پیښې کولې د دواړو جهانو سردار مبارک لی راوستل وی دا تیز اواز پکې راچو دا خشته وی جی دا د ابو محذوره په هغې ګوته کېښودې وی زه وی تاسو ټول مافیه هغه عاجز ړقي چې اوس خو به زمانه سر په توره باندې والي کېږي د دواړو جهانو سردار مبارک ورته یې رامخکې شه چې کله رامخکې شو پاک پیغمبر مبارک وله په دې سر باندې لاس راخ کړ په دې تندي وله لاس راخ که په دې سینه مبارکه وله لاس راخ که تر نومه پورې وله په دې ټول وجود باندې لاس راخ که وی ووایه بچې الله اکبر اذان یې پې شروع که نو چې اذان یې پې شروع که دی خو شرمېده ویړه مې نه غوښتل چې ووایم وی چې ووایه نو وی چې ما وی اشهد ان لا اله الا الله نو دا اذان کې موږ 2 ځله وایو که نه رسول الله مبارک په 4 ځله وي اشهد ان محمد رسول الله په 4 ځله وي 2 ځله په مزه اشهد ان لا اله الا الله 2 ځله په زور او اشهد ان محمد رسول الله 2 ځله په مزه 2 ځله په زور دې ته ترجیع وي خو چې د دواړو جهانو سردار مبارک ول خپل مبارک لاس په سینه راخ کړ
او په سر یې ورله راښکه رسول الله مبارک او یو تیلی هم ورله ورکړه وی بچې دا والوزه وی د الله رسوله زم کم ځای زما په الله قسم چې ته مې بدي شوې نن ستا د مخ نه خوښ مخ ماته بل نشته زم نه کلمه د شهادت راته وایي مسلمانېږم زم کم ځای کلمه د شهادت ابو محذوره رضی الله عنه وی د الله رسوله ما د اذان پیښې کړې دي ما د مکې مکرمې مؤذن نه مقرره چې دلته اذانونه ویم د الله د وحدانیت او ستا د رسالت اقرار کوم رسول الله مبارک ورته وی زه ته مې د مکې مکرمې مؤذن مقرر کړې تر نن پورې د هغه په نسب کې د هغه وارثانو کې اذان چلیږي هغه د مکې مکرمې مؤذنین دي دا دې ته ویل کېږي رونو اخلاق نبوي دا زموږ د دواړو جهانو سردار مبارک خشته او ښکلي اخلاق د صفا په غونډۍ باندې ناست بیت الله ته مخ کړي دي او رسول الله مبارک دعاګانې کوي سړي رالل بیعت به یې کولې رسول الله مبارک به سره بیعت کو په جهاد او په اسلام مسلمانېدل به صحابه وی د الله رسول ښځې بیعت کوي چته د دواړو جهانو سردار مبارک پردې ښځې له لاس نه دی وړی حضرت عائشه رضی الله عنها وی چته د رسول الله مبارک لاس پردې ښځې نه دی مسه کړی یو پیالې به وه لکه بیعت پیر سړي له لاس کې ورکي هغې پیالې کې اوبو کې به لاس وو وی دا پیالې ښځو له یوسې نو هغوی دې پکې لاس وي نو دا بیعت به مضبوط شي یا د صادر یو پولیس کې به رسول الله مبارک ونیو بلو به ښځو ونیو په دغې طریقو باندې به بیعت کول نن سبا راشه وګوره که نیکان پیران پرېږده دا نور په ملا به ټپی بچړیاں ہے بچړیاں ہے او د چا بچړیاں ہے ړه دې پاک دی وایي نه زما خو ړه پاک دی زه ستا ړه نه څه خبر یم کار دی غلط دی د ړه لرې ما ته څه پته لګي چې ړه دې پاک دی او کړی دی خیرن دی دا پیر نه دی ښه داسې د غلو بوجۍ ده د غلو هغه کسان او هغه پیران چې هغه شریعت سره موافقي عاجزي پکې نه هغه نیکان خلک هغه نو ښځو بیعت کو یو ښځه بیعت کوي هندې خو تاسو ته مه وي رسول الله مبارک خو وی که دا د په ګوتو درله ده ووجنې مخ یې پټ کړی دی او راله بیعت یې شروع کړ مخ یې پټ دی رسول الله مبارک ونه پیژنده پاک پیغمبر مبارک ورته وی شرک به نه کوې د بوتانو عبادت به نه کوې دا ورته وی چې کم شرطونه دي په سړو لګولي دی په موږ هم ولګوه خو زه منظور دی راته دا دونه مودم شرک وکړه او د بوتانو عبادت هم وکړه څه پیدا یې راله راکړه بیا ورته د دواړو جهانو سردار مبارک وی زنا به نه کوې دا ورته وی د شریف خاندان قوم ښځې زناګانې نه کوي زه د قریش خاندان سره موږ تعلق ساتو موږ زناګانې نه کوو رسول الله مبارک وی چې ښځه خو ډېره بهادره ده بیا ورته د دواړو جهانو سردار مبارک وی اولاد به نه وجنې دوی به اولاد جنکې به جمدې خښولې پاک پیغمبر مبارک ته وی موږ یې نه وجنو ربنا صغیرا منګه واړه لوی کړل او چې لوی هم کړل غټ شو نو بدر کې د راله مړه کړل ته پیښه هغوی پیښه منګه نه دي وجلې اوس سوچو که بدر کې څوک راغلی ابو جهل راغلی که څوک راغلی بیا ورته رسول الله مبارک وی خیانت به نه کوې تهمت به په چا نه تړی وی دا ډېر خراب څیز دی دا به نه کوو وی غلا به نه کوې وی د الله رسوله وی زما دا خاون ابو سفیان وی ما له لږ شی راکوي نو که د هغه نه بعضې وخت کې نه زه لږ راپټ کړم د دې بچو دپاره ابو سفیان ولاړو وی هر څه مې درته بخلي دي رسول الله مبارک پېښ شو چې ابو سفیان زما خاون وی انت هند بنت عتبه د هندۍ د عتبه لورې بس پره پیدا شوه او د الله رسول هند یم ما خو ځان پټ کړی و ما خو تا سره ډېر زیاتې کړی دی ستا د تره سینه مې شلولې ده د هغه کلیجي مې روغکې ده هغه مې تېروله روزې مې ترې کټ کړي دی پوزه شونډې همې تار کې اچولي دی او غاړه کې ورسره ګډه شوې یم زما جرم ماف کېدو والا نه دی رسول الله مبارک ورته وی ماپ یې بلکل ماپ د الله نه راله بخنه وغواړه د دواړو جهانو سردار مبارک وره د الله نه بخنه وغوښته عرب خو بهادر و یریدل خو نه څه وی د الله رسوله قسم په الله چې زما ستاسو ته مې څومره غټ دشمن وې که دومره د ځمکې په سر زما دشمن نو چې څومره مې غټ ته وې قسم په الله چې څومره مې ته خوښې دونه مې بل څوک نه دی خوښ
قسم په الله چې ستا د مخ نه راته مبعوض مخ بل نو، او نن قسم په الله چې ستا د مخ نه راته خوښ مخ بل نشته. رسول الله مبارک وته دا محبت به الله نورم زیات کی. دا د دواړو جهانو د سردار مبارک ښکلې اخلاق خشته. عکرمه د ابو جهل زوی خزه حکیم ام حزام دا مسلمانه شوه، او دا عکرمه لاړو تختید چې دی وتښتېد دې ته یمن ته، ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک وی که ګوتو له درغې نو ده ووجنې. او په دغې مکه مکرمه کې د صحابو سره جنګ وکړ، یو مسلمان پکې شهید شو. نو صحابو د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسول عکرمه یو مسلمان شهید که. پاک پیغمبر مبارک وخاندل، قاتل او مقتول به دواړه جنت کې. اوس ګوره کافر دی او رسول الله مبارک د مرګ حکم هم کړی دی، او وی قاتل او مقتول به دواړه جنت کې. اکرمه به هم جنت کې چې کومې وجلې دا به هم جنت کې. دیو تښتېد لاړ، چې دی کله لاړو تښتېد یمن ته د دریاب غاړې له لاړ. ښځې د رسول الله مبارک له راله، د الله رسول زما خاوند لا من نه ورکې. پاک پیغمبر مبارک ورته یمن دی ورته، دا لاړه خاوند پسې. دی په کشتۍ کې ناستو چې کشتۍ د دریاب د غاړې نه لږه ورخوا شوه، الله پې غولی راوسته، غولی ګیره کړه. خلکو چغې کړې الله ته، نور خلک الله ته چغې وایي، د لات منات او عزات ته چغې وایي. خلک ورته په قلاره کښېنه، قسم په الله که لات او منات عزات د اخلاص کی، څوک به م اخلاصوي؟ یو الله به د اخلاصوي. نو دی ورته وایي چې په دې دریاب کې ما یو الله خلاصوي، نو په اوچه کې مې بیا لات او منات نشي خلاصولی، هلته به مې یو الله خلاصوي. او یا الله که د دې غولې او د دې مرګ نه دې بچ کړم، نو ستا پیغمبر له به لاس په لاس کې ورکوم، ایمان به راوړم. دی خوا واپسې ښځه راله، بله کشتۍ وکړه، یا سړی را واپس شه، ما د لامن غوښتی دی. هلته یې وعده وکړه، الله یې کشتۍ بچ کړه. چې راغی وی امن دی راله غوښتی دی، وی یا وی راځه. چې دی را روان شو، ښځې ته حاجت راغی په لاره، هغې ورته هېڅکله هم ستا حاجت نشم پوره کولی، زه مسلمان یم او ته کافر یې. ګور اوس مسلمانه شوه، وایي ستا حاجت نشم پوره کولی. چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک له را روان دی، پاک پیغمبر مبارک صحابو ته څه وایي، او دی د رسول الله مبارک داسې دشمنو لکه څنګه چې پلار ابوجهل دشمنو. رسول الله مبارک صحابو ته وایي د ابوجهل زوی را روان دی، پلار یې په بدو یاد نه کوي، ګورې جمدو ته پې تکلیف رسي، په بدو یې مه یادوي. او چې دی راغی رسول الله مبارک صحابو ته استقبال ته پاسې، چې دو قتل چې حالت وجودا دی. وی دا الله رسوله وی مال د امن را کړی، وی دا ښځه وی چې امن دی، وی بالکل مې دله امن در کړی دی. دی ورته وی د الله رسوله خلک څه ته بلې؟ وی یو الله ته خلک بلم، او زه د الله پیغمبر یم، الله سره شریک نشته. وی ما دریاب کې الله سره وعده کړې ده، هغه ساعت کلمه د شهادت وی مسلمان شو. رسول الله مبارک ورته ما پې ګوره صحابي یې مړ کړی او پاک پیغمبر مبارک څه وایي؟ وایي قاتل او مقتول به په جنت کې الله جنتي کوي، اسلام یې راوړ. بیا څه وایي؟ وایي د الله رسول ستا صحابه مې وجلي دي، ستا په خلاف مې ډېر زیات مال لګولی دی، ستا د دین نه به مې خلک کړول. قسم په الله چې د دې په دوچن مال به د الله د دین دپاره لګوم، زه به مجاهد یم، زه به مهاجر یم. او دی عکرمه د به قرآن تلاوت به ډېر زیات کو، او ډېر د الله د یارې به یې جړل. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې هغه د بعضې کسان مرتد شوي، د هغوی د جنګ دپاره یې لښکر یې لېږلې، د یو لښکر یې دی مشر کړی. او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې په یو جهاد کې شریک شوی دی، او داسې مجاهد چې وکت صحابه نو او یا زخمونه پې پروت و، خو دې رستو شوی نه دی. عکرمه رضی الله عنه مات شو. صفوان ابن امیه، دا د امیه زوی و، هغه امیه چې بلال رضی الله عنه له بیا په مری کې پړی واچو راښکه به، دا د هغه زوی و. دی هم د رسول الله مبارک ډېر زیات دشمن و. د ښځه مسلمانه شوه او دی جدې ته. نو چې ښځه مسلمانه شوه، ښځه د پاک پیغمبر وخت وی د الله رسول زما خاوند لا من ورکوي، وی بالکل امن. د دواړو جهانو سردار مبارک ولا صادر ورکوي، زما دا صادر ولا یو سر که خبره نه مني او یقین نه کوي، زما دا صادر ورته وښایه چې دی راله نښه راکړې ده. نو چې کله ښځه ورپسې لاړه، وایي ښځې ګورې په دوکه به مې بوځې او ما ورسره ډېر بد کړي دي، سر به رانه وغورځئ. ویه سړی وایي دا تا لیدې نه یې د نږدې نه که نه، ته چې وینې پته به ولګي، دا صادر یې راله خپل راکړی دی.
چې دی راوست د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي نوم یې ورته واغش وایي زما دا ښځه وایي چې تا ما لا امن راکړی بلکل مې د لا امن درکړی دی وایي ایمان راوړې وایي نه وایي یو 2 میاشتې مهلت راله راکړې رسول الله مبارک دی 4 میاشتې مهلت درته هېڅوک به درته غږ نه کوي بیا رب العالمین د خنین په موقع باندې دی مسلمان کړ دقه حبیر چې د پاک پیغمبر مبارک بچی په نیزه باندې والې ده د هغې زخم نه هغه وفات شوې ده رسول الله مبارک ویې مړی کې دی د دواړو جهانو سردار مبارک له راغی صحابه ورته وایي د الله رسوله حبیر دی حبیر دی حبیر دی رسول الله مبارک کې حیا زیاته وه وایي غږ ورته مه کوې کلمه د شهادت وي هغه حبیر هم په امن شو هغه مسلمان شو دومره خشته ښکلي اخلاق د دواړو جهانو سردار مبارک له الله ورکړي دي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار ابو قحافه رضی الله عنه دا مسلمان شوی لانو دی راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کونټۍ راوسته نو چې راوست رسول الله مبارک ته پاک پیغمبر مبارک ته دی ودرو اوس چې کله راوست رسول الله مبارک ورته څه یره د رسول الله مبارک اخلاقو ته چې وګورې که نه نو څه مزیدار او خشته ښکلي اخلاق د رسول الله مبارک پاک پیغمبر مبارک وتی ابوبکر دالی ولی راوست هلا ترکت الشیخ فی بیته حتی ان اکون اناتیه پیه دا بوډا دی ولی راوست زه به وله کور ته ورغلی هم که نه د دواړو جهانو سردار مبارک وایي ته نه الله رسوله د ده راتلل دا مناسب و هغه په سر لاس راښ که په سینه خو چې د چا سینې له به د رسول الله مبارک لاس ته بغض او حسد به ختمېده محبت به پیدا کېده ایمان به وردن نشو هغه مسلمان شو هغه رب العالمین مسلمان که حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان زوی دی بعضې خلک وایي دی فتح مکه کې مسلمان شوی دی خو صحیح خبره دا ده چې دی د حدیبیې نه پس مسلمان شوی خو پلار یې هغې وخت کې کافر و نو د خپل اسلام د پټ پرېښو اسلام یې ښکاره کړی نو د دواړو جهانو د سردار مبارک د تره زامن دي دوه د یو نوم عتبه دی او د بل نوم معتب دی او دا د چا زامن دي دا د ابولهب زامن دی هغه ابولهب چې د صفا په غونډۍ باندې په رسول الله مبارک کاڼي باندې گزار کړی دی او رب العالمین ورته قرآن کې خیرې کړي تبت یدا ابي لهب وتب او د دې هلکانو مور دې بغنې راوړې او د دواړو جهانو سردار مبارک ته به یې په لاره کې اچولې او دې هلکانو باندې د رسول الله مبارک دوه لوڼه کوېدن وې نو دی الکانو د دواړو جهانو سردار مبارک خفه کو نو د رسول الله مبارک غیلونو له طلاق ورکه چې دا پلار ولا دردمند کم سوچو که چې موت تاسو سره څوک داسې وي کې څه به کو نو دوی هغه کردار کړی و د دواړو جهانو سردار مبارک عباس رضی الله عنه ته وایي عباسه ریرونه د عتبه و معتب نه ښکاري وایي د الله رسول هغوی څه نه دي کړی د هغه پلار څه نه دي کړی د هغه مور څه نه دي کړی هغوی ستا لوڼو سره څه نه دي کړی هغه هم پټ شوي دي وایي عباسه ماله دې رویرونه راوله د دواړو جهانو سردار مبارک له چې راوستل پاک پیغمبر مبارک ورته پاسید ورته په خندا شو ګلونو ایمان نه راوړی وایي مسلمانېږو دا دواړه مسلمانان شو د دواړو جهانو سردار مبارک د بیت الله خواله بوتلل یو لاس یې د تره په یو زوی باندې کېښود بل د لاس یې د بل تره په زوی باندې کېښود قسم په الله که دا بد د چیر شي خو پیغمبر دی حالان کې دی وخت کې هر سره مخکې کېږي د پلار بد ته وګوره د مور او د دوی هغې طلاقونو ته وګوره چې زه راته رالوڼه پرېږدم ده چې څوک یې ده نه وکړي د دواړو جهانو سردار مبارک په یو هم لاس کېښود په بل هم لاس کېښود او پاک پیغمبر مبارک الله تعالی سوچت کو دعاګانې ورته کوي د دنیا دعاګانې دې د تره بچو ته وکړې او په یو پوږه او د بل پوږه لاس یې ښودی ملتظم سره رسول الله مبارک ولاړ دی چې را روان شو په دواړو د ترونو په زامنو یې لاس یې ښودی دی حضرت عباس رضی الله عنه ته د ابولهب هغه بد را مخکې شو زما ورور زما وارث سره څه نه دي کړی د ده د مور هغه بد ورته را مخکې شو چې زما روندار زما د وارث سره څه نه دي کړی د دې هلکان هغه بد ورته را مخکې شو
چې دا خو هغه هلکان دي چې د دې زما د واره لوڼو له طلاق ورکړی دی، نن په هغه دواړه لاسونه یې ښودي دي او رسول الله مبارک خان دی. عباس رضی الله عنه ورته وایي د الله رسول ډېر زیات خوشحاله نه وی عباس ولی به نه یم خوشحاله، دا دواړه ویرونه ما د الله نه غوښتي، ما د خپل تره زامن د الله نه غوښتي، ما له الله د خپل تره زامن راکړل، نو خوشحاله به نه یم. دا زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر والا اخلاق. کاڼو ته ونه کتل چې په ما باندې د کاڼو ګزارونه شوي دي، لوڼو ته ونه کتل چې زما په لور په نیزه ګزار شوی دی، دې ته ونه کتل چې زما صحابه والي ټکولي شوي دي، هغوی ته عام د معافۍ اعلان وکړه، زه معافیه تاسو کم کسانې چې مواهدم ګرځولي وو چې هغه راغلي دي د دواړو جهانو سردار مبارک معاف کړي دي. انصار د مدینې ځان لري خبرې کوي، د دواړو جهانو سردار مبارک ته الله پاک د وحی په ذریعه باندې خبر که. انصارو ته وی تاسو خدا دا خبرې وکړئ، وی او د الله رسوله موږ دا خبرې وکړئ، او چې په رسول الله مبارک به وحی راله صحابه به ورته نه کتل، نو ورته وی د الله رسوله په دې خبرې هم ده وکړې چې موږ وی د دواړو جهانو سردار مبارک باندې الله مکه مکرمه فتح کړه، موږ نه په خپل کلي کې پاتې نشي، مونږ خو د دواړو جهانو د سردار نه بغیر زندگی نشو تیرولی، بله سودا را سره نشته، دقه یو سودا ده را سره. د دواړو جهانو سردار مبارک وی زه ته الله پیغمبر ما د الله په حکم هجرت کړی دی، ستاسو زندگی زما زندگی ده او زما ژوند ستاسو دی، زه به تاسو سره هلته. بیا د دواړو جهانو سردار مبارک څه وخت دلته تیر کړی دی او بیا به انشاءالله نوره واقعه ینده جمعه کې وکم. خو ګوره لږ سوچ وکړه، حق لرب العالمین دا کامیابی ورکوي. د ښکلي پاک پیغمبر واره خشته اخلاقو ته وګوره، صحابه چې متاثره دا د اخلاقو د وجې نه متاثره، خلکو چې ایمان راوړ دا د رسول الله مبارک د اخلاقو د وجې نه ایمان راوړ. چابیان عثمان ابن طلحه له الله ورته وی دله ورکړ، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. د چا نه چې چابیانې غشتي دي چابیانې غله ورکه، هغه مشرک و الله و رسول الله مبارک وله چابیانې ورکړي، وی ما در نه کړې الله دله درکړي، هغه مسلمان شو او هغه عثمان ابن طلحه په خاندان کې نن هم چابیانې چلیږي. نو الله دې موږ او تاسو کې اخلاق نبوي ورونو پیدا کېدو وکړي. یا الله زموږ نه راضي شي، الله موږ د خپل قهر نه وساتې، د پاک پیغمبر ورک اخلاق زمونږ نصیب کې، زمونږ د بچو زمونږ د زنانو هغه اخلاق پروردګار نصیب کې. او الله چې څنګه دی هغې وخت کې د دین له غلبه ورکړې ده، الله دې وخت کې الله دې دین له غلبه ورکړي، الله د مسلمانانو ملکونو له الله غلبه ورکړي، الله کافران مسلمانان کې الله کې اسلام په نصیب کې نه په خپل قهر باندې پروردګار تباه او برباد کې، الله د ځمکې د اثر ته نه خالي کې. زمونږ دلته وډیګرام ډرندې سره مدرسه را ادارة الحدیث په نوم باندې یادېږي، دعا ورته وکړي الله دې ولې قبولیت او مقبولیت ورکړي، رب العالمین دې ته ډېر زیات خیر خور کړي. الحمدلله اوس هم پکې ډېر زیات طالبان دي، دعا ورته کوي د هغې د لنګر او ضروریات طالبان پکې ډېر ډېره دي، الله دې ټول حاجتونه د خپل غیبي خزانونو ترسره کړي او الله دې پکې طالبان نور هم زیات کړي، الله دې قبولیت او مقبولیت ولې ورکړي. الله زموږ نه راضي شي، موږ د خپل قهر او د عذاب نه وساتې، څوک را سره احسان کړي الله ته ورسره احسان وکړي. اخر وخت کې الله په خولې دا کلمه روانه کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.